د ډایلایسیس سہولت یقینا چې د ګردو د ناروغانو یو مهم ضرورت دی، ولې زیاتره علاقو کې د دې سہولت نشټوالی یو لوی امتحان وي او د ضرورت تر سره کولو په غرض زیاتره خلک د صوبې لوی ښارونو ته په تګ مجبوره کیږي. خو د ملکنډ درګۍ تحصیل هډ کوارټر هسپتال کې اوس د ډایلایسیس عمل شروع شوی دی چې له وجې یې د درګۍ په شمول د شاوخوا سیمو ګڼ شمېر ناروغان د دغه علاج نه د کور په دروازه پیدې پورته کوي. د ګردو په رنځ کې اموخته ناروغان وایي چې د درګۍ هسپتال کې د ډایلایسیس سہولت یو لوی نعمت دی. مخکې به تلو دغه ته پېښور ته KTH ته تقریبا یو کال زه هلته تللی راغلم. ډېر ښه ډایلایسیس مې کېږي. هسپتال عمله MSF ډېر زیات تعاون کوي. موږ ته ډېر زیات تکلیفونه وو. یو خو د دې ځای نه د ټرانسپورټ مسله وه، 3-4 روپۍ به زموږ په دغې باندې لګېدې. بل هلته کې او د دې ځای په دغه کې ډېر زیات فرق د خرچو او د هر یو شي په دغه کې ډېر زیات فرق و. په دې کټګوري سی لیول باندې ډایلیسیس سہولت تحصیل درګۍ خلکو لا ورکول دا ډېر یو غټ اچیومنټ دی. د دې ځای کې د لوکل انتظامیه هم زموږ سره بھرپور تعاون دی. په دې کې زموږ سره د DHO صاحب هم ډېر تعاون حاصل دی. 76 پیشنټ موږ سره رجسټرډ دي چې دې ته موږ په هفته کې چاته یو پیره چاته 2 پیره ډایلیسیس کو. 60 پیشنټ چې دي دا زموږ د خپل ډسټریکټ والا دي. دا 16 پیشنټ چې دي نو دا آوټ ډسټریکټ دي، لکه مردان شو 410 شو دا غینم پیشنټ راځي. نو خلکو ته یو ډېر ښه سہولت دی. د حکومت لخوا درګۍ هسپتال کې د ډایلایسیس وارډ قایمول یقینا چې د ناروغانو لپاره د خوشحالۍ زیری دی، د کومې له برکته چې ښه طبي سہولتونه په اسانه ترلاسه کیږي. د سیمې خلکو دا ګام په ښو ټکو ستایلی دی او غوښتنه یې کړې ده چې د ډایلایسیس مشینانو شمېره کې دي نور هم اضافه وکړي شي چې نور هم ناروغانو ته اساني پیدا شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، درګۍ، مالکند.